دوستانو د ایران او اسرائیل ترمنځ چې کومه لانجه روانه ده د هغې خو تقریبا که اوسنۍ صورتحال تاسو غواړئ چې زه تاسو ته بیان کړم نو نن د 2025 میلادي کال د جون 14مه نیټه ده او تقریبا 11:11 بجې دي د سهارې تر دې وخته پورې دغه لانجه روانه ده. اسرائیل دا وایي چې موږ په اصفهان کې چې کوم د ایران اټومي پلانټ هغه هم تباه کړی دی، د نتنز اټومي پلانټ هم تباه کړی دی، خو هم سره خوا کې په فرود کې یو اټومي پلانټ تباه شوی دی او دغه ځای کې د 2.15 شدت یوه زلزله شانتې هم راغلی دی. دې مطلب دا دی چې کیدای شي لاندې په ځمکې څه اټومي مواد چاودېدلي او په تهران باندې تقریبا چې 920 حملې شوي دي، هدفونه په نښه شوي دي. د ایران نور ځایونه هم اسرائیل وایي چې موږ ویشتي دي. دغه شان ایران په اسرائیلو باندې بیا جوابي حمله په میزایلو کړې ده. حیفا ښار یې ولې ویشتی دی، تل ابیب یې ویشتی دی، بیت المقدس یې ویشتی دی، مختلف ځایونه یې ویشتي دي، آیل ریفاینرۍ یې ولې ویشتي دي، خلک هم پکې وژل شوي دي. لکه د دواړو اړخونه ښه برابر جنګ روان دی، خو به هر حال د ایران هوایي ځواک نشته ځکه چې د هغوی دفاعي نظام هم تباه شوی دی. نو د اسرائیل الوتکې ځي او دغه بمبارۍ کوي. بهرحال چې کوم میزایل راځي او هغه اسرائیل تقریبا تباه کوي، د هغوی یو سیسټم دی آیرن ډوم. په دې باندې ځان پوه کړئ چې آیرن ډوم څه سیسټم دی. آیرن ډوم میزایل شکن سیسټم دی او دې کې تقریبا په د یو نه والا تر 3 پورې بیټرۍ دې کې لګېدلي او په دې کې بیا خپلې لانچر یې لګېدلي او دا په یو لانچر کې تقریبا شل میزایل لګېدلي چې ماتیر ورته وایي دغه میزایلو ته. دا چې په کوم وخت کې یو بل میزایل راخطا شي د بل ملک نه او د اسرائیلو په فضا کې را داخليږي، د لومړۍ خو دا ډیټیکټ کوي. بیا چې کله ډیټیکټ کړي په نښې کې نو بیا دې ته ګوري چې دا په ښار باندې راپروزي او که نه دا په شړ ځای کې راپروزي. چې کوم په شړ ځای کې راپروزي نو هغه خو پرېږدي او چې کوم دوی وایي چې دا خو په موږ د پاسه په آبادۍ کې یا په نورو اهمو ځایونو کې راپروزي نو هغې پسې بیا دا میزایل ورخطا شي. خو دا ټول اټومیټک سیسټم دی دی چې کله دې ډیټیکشن وشي بیا د دې نه پسې دې پسې د ریډار سیسټم ته د دې ډیټیکشن لاړ شي او د هغې نه پسې بیا دا هغه میزایل پسې ورخطا شي او په هوا کې تباه کوي. د اسرائیلو دا دعوه ده چې د ایران نه چې څونه میزایل راغلي دي نو دا موږ د آیرن ډوم میزایل شکل سیسټم په ذریعه باندې تقریبا 90% میزایل د ایران موږ انټرسپټ کړي دي او هغه موږ په هوا کې تباه کړي دي او هغوی په خپله هم دا مني چې 10% میزایل پکې د اسرائیلو په ځمکه هم لګېدلي دي ځکه چې دا سوپر سونیک میزایل دی او دا د اواز نه زیات رفتار سره مزل کوي. نو دا کوم آیرن ډوم کې چې دا کوم یو میزایل استعمالیږي د دې قیمت 50,000 امریکایي ډالره دی. نو تاسو سوچو کې چې دغه دفاع امریکای ته څونه یا اسرائیل ته څونه ګرانه پروزي ځکه چې لکه په یو آیرن ډوم بیټرۍ کې 3 لانچرې لګېدلي، په هر یو لانچر کې بیا شل میزایل وي، میزایل شکن میزایل وي پکې. نو په دې کې د یو میزایل چې ماتیر نومې دی د هغې قیمت پکې 50,000 امریکایي ډالره دی. نو ظاهره خبره ده چې دا جنگ ډېر ګران جنگ دی، د پیسو جنگ دی، د ټکنالوژۍ جنگ دی. وروستي معلومات خو دا وایي چې لکه د ایران دفاعي سیسټم تقریبا تباه شوی دی. اوس هغوی صرف په ډرون او په میزایل باندې خپله دفاع کوي او په اسرائیلو باندې میزایل ورولي او دا خیبر میزایل دی پکې، غدر میزایل دی پکې، دغه شان مختلف میزایل دی پکې چې د په اسرائیلو باندې نن سهار هم ورویشتي دي د 100 په تعداد کې. نو ګورو به چې څونه میزایل ایران لري. خو د دې آیرن ډوم سیسټم باندې تاسو ما پیولی چې دا ډېر مشهور شوی دی د اسرائیلو چې دا د کوم ځای نه میزایل ورځي، که حماس به هم ورویشتل، که د حزب الله به هم ورویشتل، که د شام نه هم ورتل، اوس چې د ایران نه هم ورځي نو هغوی د آیرن ډوم سیسټم په ذریعه باندې خپل دفاع کوي او دغه میزایل په هوا کې تباه کوي. امریکې سره چې کوم په دې هکله کوم سیسټم دی نو هغې ته پیټریاټ سیسټم وایي او پاکستان هم دا سیسټم لري، میزایل شکن سیسټم پاکستان هم لري او دغه شان اسرائیل هم لري. خو ډېر زیاتې پیسې پرې لګي او ډېر تاوان پکې ډېر زیات کېږي. به هر حال د اسرائیلو او د ایران ترمنځ لانجه روانه ده. خدای دې وکړي چې په دې ځای ودرېږي ځکه که دا لانجه اوږده شوه نو په سیمه کې به نور هم ډېره لویه لانجه جوړه شي.